د هر دور خپل تقاضاوي، د هر دور خپل ضرورت. یو دور داسې ولو چې یو قوم یو بادشاه هغه وخت طاقتور و چې دغه سره به مځکه ډېره وه، لکه خلافت عثمانیه ولو، خلافت عباسیان ولو، بازنطین و رومیان تېر شوي دي، او په هندوستان کې چې کوم دی مغل دي، دغه څخه مخکې سوریانو خلجانو چې د چا سره به مځکه ډېره وه، هغه به د دنیا بادشاه و، هغه به تر ټولو طاقتور سړی و. بیا یو دی دور راغی تقریبا تر 18وي صدۍ پورې دا شی ولو. د 18وي صدۍ څخه بعد کې بیا حالات بدل شو. د 18وي صدۍ چې ونیسې بیا تر 20وي صدۍ پورې بیا چې ول د دنیا طاقتور خلک، د دنیا طاقتور قوم، د دنیا طاقتور ملک هغه ولو چې دغه سره فیکټریانې زیاتې ولې، کارخانې زیاتې ولې. بیا د 21مه صدۍ چې شروع سره دا و چې کوم 21مه صدۍ ده، دا چې دی دا د ګرد شاته پرېږدول چې د کم چا سره به مځکه زیاته وله هغه هم شاته پرېږدي، او چې د کم چا سره فیکټریانې زیاته ولې هغه هم شاته پرېږدي. د 21مې صدۍ چې بیا کوم دی هغه بله تقاضا ده. په 21مه صدۍ کې د دنیا طاقتوره سړی، د دنیا طاقتوره ملک، د دنیا طاقتوره قوم هغه دی چې دغه سره علم معلومات زیات وي. که نن فیسبوک بند شي، سوشل میډیا بند شي، یوټیوب بند شي، ګوګل بند شي، واتساپ بند شي، څوک به ریسرچ وکړي، څوک په نوي شی واخلي، سیسټم ودرېږي که نه ودرېږي. دا 21مه صدۍ چې ده دا د علم د معلوماتو صدۍ ده.